أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دنیا کې که خیر راځي دیته اصلاح وي او که شر راځي دیته فساد وي. اصلاح فی الارض او فساد فی الارض په دواړو کې یو ناشنا خبره ده چې ډېر د پوخانه کنټریبیوشن یا حصہ د نوجوانانو زیاتی. نوجوانان چې په کم طرف پسی شو معاشره تباه کېږي د نوجوانانو د تباهۍ د لاسه. کله چې د یو ملک نوجوانان د عیاشۍ دلداده شي یا په نشو او په تماشو پسې ولګي بیا هغه قوم فساد نه څوک بچ کولی نشي او د معاشرې اصلاح به هم هلو کېږي چې کله د هغې معاشرې نوجوانان د هغې معاشرې په اصلاح پسې ولګي. دا خبره د تاریخ نم ثابته ده او دا خبره د قرآن نم ثابته ده. پوخا چې حضرت موسی علیه السلام دنیا ته راغلی و د هغې تقریبا 2500 سال څه 2500 کاله به وشي. نو 2500 کاله مخکې چې موسی علیه السلام د اصلاح معاشره کوم منډه ترړواله نو هغه سره ملګرتیا هم صرف د هغې قوم نوجوانانو کړې وه. لکه څنګه چې د سوره یونس دا آیات په دې ګواه دی چې فما آمن لموسی الا ذریة من قومه. د هغه د قوم ذریه که ملکان او نوجوانان چې هغه د هغه ملګري شو ځکه چې د نورو خلقو باندې د فرعون د ظلم انتهایی روب و علی خوف من فرعون او د هغه افسرانو به دومره ظلم کاو چې چا سر نشو اوچتولی او تاریخ په دې ګواه دی چې بړې بوډې هغه د مصلحت شکار شي یا د خوف شکار شي نه هغې ملګرتیا نشوه کولی. نو د موسی علیه السلام ملګرتیا هلکانو نوجوانانو کړې وه. او پوخا چې قرآن په دې ګواه دی چې د ظالم بادشاه خلاف چا تحریک اوچت کړی او هغوی بیا غار ته ننوتي اصحاب کهف. نو قرآن هم د هغې په باره کې انهم فتیة آمنوا بربهم. دا بوډاګان نو د هلکانو دا نوجوانانو د ایمان راوړی. نو ګویا کې چې د اصلاح معاشره دپاره منډه ترړه چا والې وه هغه هم نوجوانانو هغې ته اصحاب کهف و ملکانو. او بیا دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 250 سال پهلې خبره وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 1500 سال مخکې کا یعنی دا 1500 سال مخکې شو هغه 2500 سال مخکې شو. نو 1500 سال مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم تحریک شروع کو نو د ابو جهل دی او د ابو لهب دی مخالفت ته ټینګ شوي چې کم کسانو هغه نوجوانانو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو لیست چې موږ ته میلاو دی نو هغه اکثر هغې کې هلکانو اکثر په هغې کې نوجوانانو او نوجوان هغې چاته وایي چې د 15 سال نه واله تر 40 ساله پورې عمر د 40 سال نه پس بیا موږ وایو چې بوډاوالی شروع شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو لیست چې راغستی دی تاریخدانانو نو هغه وایي چې علی رضی الله عنه جعفر زبیر طلحه سعد بن ابي وقاص مصعب بن عمیر او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم چې د دې عمر د 20 سال نم کمو. په دې کې
چې کمپیریټیولی توالی نه 20 سال نه کم و. د هغې نه پس د هغه په ملګرو کې عبدالرحمن بن عوف، بلال حبشي رضی الله عنه، صہیب رومی رضی الله تعالی عنه، عمر د 30 سال نه کم و، 20 سے 30 سال ته پورې و. او یو بل صحابي ابو عبیده ابن جراح او زید ابن حارثه، عثمان ابن عفان او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عمر 30 تا 35 سالو. نو گویا کې د دې اکثریت عمر د 40 سال نه کم. نو دا ټول نوجوانانو او په دې کې صرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه لږ مشر ښکاري، نو د هغه عمر هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کم 38 سالو. او په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې کله هغه کار شروع کړو نو 40 سالو. او یو صحابي خوش قسمته داسې دی چې هغه په عمر کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر و، هغه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه. او یو صحابي داسې دی چې نوم یې دی عبیده ابن حارث مطلبي، چې د هغه عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات و. یعنې هغه ته ویلی شي چې په مشرانو کې، په بوډاګانو کې، په بړی بوډۍ کې و، باقي اکثریت په هلکانو یا په نوجوانانو مشتمل و. نو دا د زوړ تاریخ یا د قرآن په حواله باندې گواهی ده چې اصلاح معاشره چې راغلی ده او چا چې محنت کړی دی نو په دې کې هلکانو او نوجوانانو کنټریبیوشن ډیر دی. خو په دې بل سایډ باندې چې چېرته فساد راغلی دی نو هلته هم هلکانو په هغې کې حصه اخیستې ده او هغه فساد د هغې د وجې نه شوی. په نږدې تاریخ کې چې موږ ته کوم د پاکستان تاریخ معلوم دی نو قائد اعظم علیه الرحمه چې د هندوانو نه ملک ازاداو، نو ځکه ازادولو کې کامیاب شو چې په هغې کې نوجوانانو د هغه ملګري وکړو او د کالجونو د یونیورسټو اکثر هلکان د مسلم سټوډنټ فیډریشن په صورت کې یا په نور د مسلم لیگ په صورت کې د قائد اعظم ملا مضبوطه کړه او انقلاب ان اصلاح معاشره وشوه. د مسلمانانو حصه د هندوانو نه آزاده شوه. او د هغې نه پس که پسې دې خوا راشي نو زه پاکستان په جوړولو کې چې د دې نه پس دا پاکستان چې جوړ شوی د دې 2 حصې وې، یوې ته به مشرقي پاکستان وي او بل ته به مغربي پاکستان وي. لیکن دا چې په 2 حصو کې بیا تقسیم شو او عظیمه سانحه وشوه نو دې طرف ته بټو الله دې وبخي، هغې طرف ته مجیبو الله دې ورته معافي وکړي. خو د دواړو ملګري هم نوجوانانو هم هلکانو او د بټو د خولې د الفاظ چې هغه وې ادرتم ادرهم او هلته مکتباهني چې لګیا و چې هغې بنګله بندو ناره لګولې وه او ډېر شی خلق اعلان کړی او ظلم شوی او پاکستان چې د اسلام په نوم جوړ شوی هغه په 2 حصو کې تقسیم شو. ځکه دا فساد په الارض شو چې هلکان په هغې د هغې ملګرو، نوجوانان د هغې ملګرو. گویا کې نوجوانان کو په فساد پسې شي جو ملک فاسدېږي او نوجوانان کو په اصلاح پسې شي نو اصلاح راځي. او که ته په موجوده حالت کې وګورې نو عمران خان چې حکومت ته راغلی څوک وایي چې اصلاح غالبه شوه نو څوک وایي چې نه د 300 روپو شی 3,000 ته ورسېد او فساد غالب شو. کو فساد ته وایي چې غالب شوی، که وایي چې اصلاح غالبه شوی نو په دې کې هم د نوجوانانو حصه ده. ځکه چې د خلقو انالیسس دا دی چې د پاکستان 60% آبادي په نوجوانانو مشتمله ده او دغه نوجوانان زیاتر د عمران خان ملګري دي. که په هر صورت کې دي نو که خره ښه شوي دي نو هم د هلکانو د لاسه شوي او که بد شوي نو هم د نوجوانانو د لاسه شوي. دا ډاټا موږ ته دا ښیي چې په معاشره کې فساد هم د نوجوانانو د لاسه راځي او په معاشره کې اصلاح هم د نوجوانانو د لاسه راځي. قرآن چې موږ کوم آیاتونه د سوره یونس د ستاسو په مخ کې تلاوت کړل نو هغه په دې ګواه دی چې موسی علیه السلام ملګرتیا نوجوانانو کړې وه او هغه وخت کې فرعون ډېر سخت و نو هغه خلق منځونه او دسونو ته نه پرېښودو. نو د موسی د سیرت نه دا پته لګي چې الله وایي موږ ورته وحی وکړه چې د خپلو نوجوانانو تربیت وکړه. نو فرمایي فما آمن لموسی الا ذریة من قومه، ایمان نو راوړی په موسی باندې مگر هلکانو د قوم د هغه نه علی خوف من فرعون، ځکه خلق د فرعون او د هغه د سردارانو نه یېرېدل. نو چونکې ان یفتنهم چې دوی ته به ډېره سزا ورکي نو د سزا خوف و چې بړی بوډۍ مخې ته نه شو راتلی او چې کوم نوجوانان مخې له رالل ځکه فرعون ډېر ظالم و. څنګه زموږ په وخت کې مشرف ډېر ظالم و او د دې نه مخکې د روس بادشاه ډېر ظالم و او چې کله په روس کې هغې مدرسې بند کړې، جوماتونه یې استبلو ته بدل کړل، نو د هغې ځای علماو
او محسنینو چې کوم نیکی کړي دي نو هغه د یېرولو نه تقریبا 70 سال هغې خپلې مدرسې او خپل د دین تعلیم په داسې بنیاد چلولی چې ماسخوتن په 12 بجې به کلاس شروع کېدو، اثار په 3 بجې به ختمېدو چې د روس حکومت ته خبر نشي او 70 سال بعد پته وچلېده، پته ولګېده چې دغه کسانو چې دغه تربیت مسلسل موندلی دی نو ځکه چې اوس لږه ازادي میلاو شوه نو هغه جوماتونه بیا آباد شو، کو هغه محنت 70 سال نه وی کړی نو د ټولو خلقو نه به خدای او رسول یېرو. نو د خدای د رسول د یادو ساتلو دپاره د نوجوانانو دپاره تربیتی اجلاس یا تربیتی کلاس ډېر ضروري دی. دیو جن الله په دې خپل کلام کې وایي چې موسی علیه السلام خپلو نوجوانانو ملګرو ته څه ویلي یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. هغې ته یې وایي چې په الله توکل وکئ. تاسو د فرعون سره مقابله ده او فرعون په یو ظلم ورته ځان بد نه ښکارېږي او هغه هر قرم ظلم کوي. نو د هغې نه د خلاصېدو طریقه دا ده چې په الله خپل ایمان مضبوط کوي، په هغه توکل وکئ. د هغې ملګرو جواب سو علی الله توکلنا، موږ په الله توکل کړی ښه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا الله کو موږ شکست وخوړ نو ظالمان خلق چې دی هغې به زړور شي او نور ظلم به کوي نو موږ به د هغې دپاره د فتنې باعث شو. یا الله موږ د شکست نه وساتې او بیا ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. دغه دعا هغې نوجوانانو کړې وه، د موسی هغې ملګرو کړې وه. خو موسی علیه السلام ته الله وایي چې تربیتي کلاس ډېر ضروري دی. دې نه دا پته لګي چې بغیر د تربیتي کلاس نه کامیابي ګرانه ده. نو الله وایي موږ موسی ته او د هغه ورور ته دواړو ته وحی وکړه. الفاظ د الله دا دي واوحینا الی موسی واخیه، موږ موسی او د هغه ورور هارون ته وحی وکړه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، په دې مصر کې د دې پابندو باوجود سکورونه ځان له وټاکئ. واجعلوا بیوتکم قبله، او د دې نه قبله جوړه کئ، ان د دې نه جومات جوړ کئ، په دې کې مونځ کوئ او په دې کې تربیتي کلاس اخلئ او د خپلو ملګرو تربیت کوئ. د دې آیات نه دا پته لګي چې د ظالم بادشاه له طرف نه دومره ظلمي اول ته په جوماتونو پابندي نو بیا هم ستا ته مونځ معاف نه دی. ته په خپله محله کې یو پټ کور وټاکه او په هغې کې خپل تربیتي پروګرام کوه. همدغه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې کفارو سخت مخالفت کاو نو د دار ارقم په صورت کې یو کور یې ټاکلی و، په هغې کې د خپلو ملګرو تربیت کاو. نو مونځ او د هغې نه پس تربیتي کلاس دومره ضروري دی چې د دې ظلم باوجود به دا کنټینیو کې چې کله ته کنټینیو کې نو واقعي الصلاة مونځ کوئ نو وبشر المؤمنین اوس مبارک شي، ګټه به وشي. او موسی علیه السلام الله ته ګیله وکړه چې زما ربه تا فرعون له ډېر ښایست او ډېر مال ورکړی نو هغه ظلم کوي نو زما ربه که دا مال ته واخلې او دا ښایست ته واخلې نو بیا به دې سم شي، ځکه دی خو سمیږي نه. نو الله ته دعا وکړه ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، خدای دا مالونه هم تباه کې او د دې زړونه یې هم تباه کې، ځکه تر څو پورې چې دی عذاب علیم نه لیدلی. نو الله وی چې بس ټیک ته ستاسو دعا ما قبوله کړه، پخه رود نیل به هغه لا وشي او تاسو به پار شئ. په دې کې زما ستا دپاره دا سبق دی چې د نوجوانانو انوالمنټ، د نوجوانانو شمولیت ستا په تربیتي کلاس کې ډېر ضروري دی او ستا د انقلاب د اصلاح معاشرې دپاره د نوجوانانو باندې توجه ډېره ضروري ده، ځکه فساد فی الارض او اصلاح فی الارض دا دواړه د دې د لاسه راځي. نو هسې نه چې دا کیټګري ستا نه ضایع شي. موږ یو طرف ته تاریخي طور دا ثابته کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګریم نوجوانانو، بل طرف ته دا د قرآن نه ثابته کړه چې د حضرت موسی علیه السلام ملګریم نوجوانانو، بل قرآن په دې ګواه دی چې هغه صحاب کهف هم نوجوانانو. نو د دغې نوجوانانو د تربیت دپاره یو کلاس د جومات خامخا ارینج کول، په جومات کې پس بیا تربیتي کلاس اغستل، هغې په منځونو راړول او بیا د تربیت نه پس د هغې ایمان او د توکل بنیاد پای کې پیدا کول او بیا هغې دشمن ته مخامخ کېدل او د هغې ګټه دا یو تسلسل دی، دا پکار ده چې په دې کې یي. هم دغه خبره په سوره هود کې بیا کړې ده چې سوره هود کې خپل هغه خو موسی علیه السلام ته خبره وه، دلته رسول الله ته الله وایي فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ته او ستا دا ملګري دی پکار دی چې استقامت وخی او استقامت به الو خی چې یو کار به نه کوي، دوه کارونه به نه کوي. ولا تطغوا، زیاتې به نه کوئ، طغیاني به نه کوئ. طغیاني دی چې ته بې صبره شې چې څوک مومې او په زور مسلمانۍ که نه مسلمانېږې نو د مرۍ دا مرچق ته له ماتوم نه داسې به نه کوې، ځکه لا اکراه فی الدین،
خدا بم نه کې چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا ترکنو بم نه کې ترکنو دې ته و چې ته د هغې سره کمپرومایز وکې چې زه به تاسو 5 مونځونه نشئ کولی جو 3 کوئ زه به تاسو زکات نشئ ورکولی جو بغیر د زکات نه راځئ زموږ ملګري شئ زه به تاسو له بېحیایۍ نه نشئ صبرېدی جو بربنډ ګرځئ خو کلمه ووایئ نو داسې به نه کې هغوی ته وایه څنګه چې بنو ثقیف راغلي وو د طایف هغې خلقو او سخت شرطونه رسول الله ته ښوولي نو حضرت ته یې یو خو مونږ په زکات سمې نه راځي یو مونږ د مانځله سمې نه راځي او یو مونږه په دغه زنا نه به مونږه اړه نه صبرېږي نو که دې اجازت راکې نو حضرت وی چې د زنا اجازت خو نشم درکولی او هغه به څه دیني چې پای کې مون نه نو تاسو به ترکنو نه کوئ ځکه ترکنو ډېر خطرناک دی نه که ته د دې سره رضا شې لکه امریکې سره رضا شې چې امریکې ته پې خفه کېږې نو زه به اسیه فري کم نو بیا ستا عدالت چې کله اسیه فري کړي بغیر د دې نه چې اپشپش پکې ولا فیصله وکړي او بیا ستا وزیر اعظم ځي او په امریکا کې بیا پریس ته دا وینا کوي چې ګوره نه موږ اسیه ملعونه رها کړه که نه زموږ څومره ازادي ده نو چې کله ترکنو ته شروع کې او هغې ته زه نمبرې جوړی نو هغو ته به ډېر سپک ښکاره شي چې کله هغو ته سپک ښکاره شي نو ستا د عدالتونو نه د خلقو عقیده اوچته شي نو بیا به د خالد په نوم یو سړی راپاسي او ملعون طاهر به ولي نو دا ځکه د ترکنو سزا ده نو ته به ترکنوم نه کې ته به کوشش کې چې نه تطغو کې او نه ترکنو کې ځکه که ته ترکنو کې او ته دغه کې مصالحت کې او وایي چې زه خیر دی او اوږه کته کې او وایي چې زه به کمپرومایز به وکړو زه به خیر د سار مونږ ته نشي کولی جمعې کوه نو که ته ترکنو کې نو فتمسکم النار نو بیا به دوزخ ته تیار شنو نو دې کې دې ته اشاره ده چې د خپلو ملګرو سخت تربیت پکې او د خپلو ملګرو تربیت دپاره د سوره هود الفاظ دا دي چې اقم الصلاة طرفی النهار ساره ماښام به مونځ کوئ که ته وایې چې نه ساره ماښام به مونځ نه کوم زما د کارکنانو تربیت به وشي نه ته لیونی ښه وزلفا من اللیل نو ماسخوتن او ماښام به هم کوئ ګویا که د شپې مونځونه هم ضروري دي او د سهار او د مازدیګر او د ماسپښین مونځونه هم ضروري دي دا ولې ته چې دا کې نو بیا به راته الله یادي نو وصبر او بل به صبر کې یو به مونځ کې یو به صبر کې نو څنګه چې دا خبره په سوره هود کې ده چې که ته ګټه غواړې نو مونځونه به کې د مونځونو سره به صبر ازغم کې سختو ته به ټینګېږي نو بیا سره والله فإن الله لا یضیع اجر المحسنین نو الله به د محسنانو اجر ضایع نه کړي نو دغه خبره هم بیا په سوره یوسف کې کړې وه چې فإنه من یتق ویصبر چا چې تقوا اختیار کړي د الله یره پړه کې وه او په سختوی صبر نو خدای پاک دغه اجر نه ضایع کوي ځکه دا محسنین دي د دې نه دا پته ولګېده چې استما ستا په ذمه باندې چې دی کم کار دی هغه د اصلاح معاشره او د اصلاح معاشره کې د نوجوانانو شمولیت ضروری دی او د نوجوانانو شمولیت دپاره دا ضروری ده چې ته د هغې تربیت وکړې د هغې د تربیت دپاره دا یو خاص خبره ده چې ستا په ذهن کې وي هغه دا چې ته د دې اهمیت جتاو کې چېرې دا اصلاح معاشره څومره ضروری ده دا ځکه ضروری ده چې که فرض که دا کار ته نه کوې که نه نو بیا به ته عذاب ته تیارېږي نو یو دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې که ته اصلاح معاشره کې نو د خدای د عذاب نه به بچ شي نو د الله تعالی فرمان دی په سوره هود کې وما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مصلحون نو که کوم خلق د اصلاح معاشره کار کوي نو دی به الله تعالی نه هلاکوي نو زما ستا سره خو یره صرف د هلاکت ته یا خو په ډینګې هلاکېږي نو یا به کووډ 19 کورونا وی نو یا به زلزلې نو یا به سیلابي نو یا به سوکړی یا به د باندې دشمن غالب شي یا به دماکۍ نو د دې نه که ځان بچ کې نو الله د آسانه طریقه په سوره هود کې ښوولې ده چې وما کان ربک لیهلک القرى ستا رب کلي نه هلاکوي واهلها مصلحون که هغې اهل د اسلام عمله کوي او بیا ورته بل ځای وایي خپل پیغمبر ته چې که ته د اسلام معاشره کار دې پرېښود که نه نو فإن لم تفعل فما بلغت رسالته نو دا خو د الله رسالت سر ته ونه رساو نو که ته یریږې د خلقو نه نو والله یعصمک من الناس نو ما تا ته هم دا وایي چې د بوش نه به دې الله خلاصوي له څنګه چې افغان مجاهدین یې خلاص کړل او د ټرمپ نه به دې الله خلاصوي او د نتنیاهو نه به دې الله خلاصوي او د مودي نه به دې الله خلاصوي ټوله دنیا د افغان مجاهدین نه ولې یریږي ځکه چې والله یعصمک من الناس خدای به د الله خدای به د خلقو نه خلاصوي نو د خلقو غم مه کوه د الله غم وکړه
نو کله چې ته د اصلاح معاشره کار کې نو په الله څومره خوږ لګي. الفاظ ته ګوره، ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. د دې څخه خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي، د دې نه به زیاتې خوږې خبرې دی چې هغه د اصلاح معاشره کار کوي او خلق الله ته رابلي. او بیا که فرض کا ته کې نو ته خبرې چې تا ته به څه فایده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته وایي، علی لئن یهدی الله بک رجلا واحدا، که چېرې خدای ستا په ذریعه یو سړي ته هدایت نصیب کړي که نه، نو خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، دا ستا لپاره د دې نه غوره ده چې ستا ته په ملکیت کې سره اوښان راشي. لکه نن سبا ته یو سړي ته وایي چې ستا سره په ملکیت کې که یو پراډو گاډی راشي که نه، د پراډو گاډی نه زیات قیمتي ستا لپاره دا دی چې ستا د لاس یو سړی په خیر شي. یو ځای فساد روان و، ته لاړې روغه دې وکړه. یو سړي د الله سره ورانه وه، تا والا د الله سره روغه وکړه. د بل رور سره ورانه وه، تا والا د رور سره روغه وکړه. د اصلاح معاشره دا دواړه پهلو دي، د بندګانو روغه د الله سره کول او د بندګانو روغه د بندیانو سره کول د شریعت په حدودو کې دننه، او بندګان د هغې کارونو نه منې کول چې هغه تباه کوي، ویسۍ تباه کوي، نشې تباه کوي، تماشې تباه کوي، فلم تباه کوي، ټي وي تباه کوي، ډش تباه کوي، موبایل تباه کوي، سمارټ فون تباه کوي، فیسبوک تباه کوي، نیټ کیفې تباه کوي، او نشې او هیروین تباه کوي. نو که فرض که په دې ته پابندي لګې او د دې د کمیدو کوشش کې، او په یو ځای کې دا کېږي د هغې دپاره جرګم کې او جلوس هم وباسې او جهاد هم کې چې دا بنئ، نو دا ته د انسانانو د تباهۍ د بچ کېدو دپاره اصلاح معاشره کې. او که د خلقو د الله سره ورانئ، جماعت ته نه ځي، زکات نه ورکوي، حج له نه ځي، او ته په خلقو کوشش کوي چې د الله سره روغه کړي. هغه بالولدانه چې هغه هوښیار سړی و، هغه د یو کلي په خوا کې ناست و، یو سړی پرې راغی بالوله څه کې، هغه وی خفه په دی ما چې دې کلي ته منت کوم چې د الله سره روغه وکړي، او الله روغه کوي خو دا کلی نه کوي. نو خفه یم پې، نو کلی نه رضا کېږي. وایي موږ سم نه یو، موږ لا دې ته سم نه یو، الله ته موږ پرېږده خپل کارونه وکړو او خپلې ګپونه مپونه ولګو، وروستو به کوو. بیا لږې ورځې پس هغه سړی هغه بالولدانه په شیخ بابا کې ناست و، یعنې د مقبرې په خوا کې ناست و، او دا سړی په ورغې بالوله دلته څه کوې؟ وی یاره د دې مقبرې د خلقو د الله سره روغه کوم، اوس دا ټول خلق تیار دی دا مړي، خو الله نه دی تیار، بیا نه کوي. نو اوس چې ته ژوندی نو الله د سره روغه کوي، چې کله ته مړ شي نو بیا الله نه کوي. نو اوس ته نه کوې بیا الله نه کوي. نو که سړی دې دپاره کوشش کوي چې د خلقو روغه د الله سره راولي او په معاشره کې د اصلاح نظام قایم کړي او د هغې دپاره خپل وخت تیروي، نو که یو سړی هم د ده د لاسه په هدایت شو، د ده دپاره د نن سبا د پراډو ګاډي نه زیات قیمتي دی، ده ته به وروستو قیمت میلاو شي پته ولګي. که نه کې نو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي وو، او دا خبره ډیره خطرناکه ده چې حضرت ویلي وو اذا رأوا منکر فلم یغیروه، کله چې خلق یو بد کاري نه یې منې کوي. مثال په طور پرون په مسجد وزیر خان کې د فلم شوټینګ شوی دی او جنۍ او هلک تللی دي او هلته شوټینګ کړی دی. نو که د لاهور خلق یا د پاکستان خلق هغه د هغې د منې کولو دپاره موجوده حکومت ته، موجوده اتارټیز ته احتجاج نشي کولی او وایي چې ضعیف به خیر دی، نو د دې دا مطلب دی چې دا خلق منکر نه منې کوي. نو چې نه منې کوي نو حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله نه اورېدلي یوشکو ان یعمهم الله بعقاب، د دې خبرې اراده کیدی شي، د دې خبرې امید کیدی شي چې خدای پاک په دې ټولو خلقو عذاب راولي. نو د مسجد وزیر خان د حفاظت دپاره د هغه حفاظت خپل حفاظت دی. نو که د لاهور او د پنجاب خلق او د پاکستان خلق او مسلم کمیونټي به حیثیت مجموعي د دې حدیث مطابق ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کول غواړي، نو بیا به د مسجد وزیر خان کې شوټینګ منې کوي او اتارټیز ته به وایي چې دا تا څه ناروا کې، ځکه دا تا منکر کړی دی، رأو منکره فلم یغیروه. ته خو شوټینګ په جومات کې کې، تا له شوټینګ په کلیسا کې هم نه دی پکار، تا له په مندر کې هم نه دی پکار، دا خو تا د جومات بېعزتي وکړه. د ابن ماجه حدیث دی. او بیا دا خبره د جابر رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې اوحى الله عز وجل الی جبریل، چې جبریل ته الله وحی وکړه چې ان اقلب بلدته کذا و کذا، چې دا پلانې کلی وران کا،
نو جبريل ورته وی چې یا الله ان فيها عبدك فلان، په دې کې خو پلانې نیک انسان دی، ازبرګ دی او شپه ورځ ستا په عبادت کې دی، او لم یعصک طرفة عین، سترګې د رب برابر هم ستا خلاف نه یې کړی، او ښه بزرګ صوفي ولی دی، نو زه دا کلی ولې وران کم، هغه پکې غر کېږي. نو الله ورته وی ان اقلب علیه وعلیهم، دې مخکې الټه کا، ځکه چې د ده په زړه کې هم چېرته نه دي راغلي چې دا خلق څه په بلا اختری. نو که زما ستا په زړه کې دا نه راځي چې دا خلق په بلا اختری او د اصلاح معاشره کوشش نه کو، نو الله تعالی چې ورانی نو اول به په موږ ورانی. نو د ځان د بچ کولو دپاره دا ډیره ضروري ده چې ما تا د اصلاح معاشره دپاره کوشش کو. کله چې ته د اصلاح معاشره دپاره کوشش کې، د هغې دپاره به تیاری کې. یو تیاری دا ده چې ته به کوشش ترتیب به نه یېرې. نمبر 1 خپل سټارټ پالې د کور نه، ځکه الله خپل پیغمبر ته څه ویلي وانذر عشیرتک الاقربین، د کور نه سټارټ والا. نو ستا بچي ستا مور او ستا ښځه، نه که ستا لوڼه بې پیدې ګرځي، بې پردې ګرځي، که ستا انګیندې بې پردې او د هغې غاړې غټې او د هغې دغه چې دي لوپټې نری، او هغې په دغه کې په مجلسونو کې دغه پروګرامونه اټینډ کوي چې په هغې کې بې حیایي عامه او په بې حیایي کې تر دې پورې چې د دینداره سړو خلق زامن او انګیندې مشترکه ډانس کوي، نو بیا خو دا نه کېږي. نو انذر عشیرتک الاقربین، سټارټ د کور نه والا. نو چې د کور نظام دی خپل وست پې وکړو، نو بیا راشه کلي ته، نو بیا الله څه وایي لتنذر ام القرى ومن حولها، دا خپل کلی ویروه او د کلي نه غیر چاپېره چې دا بانډې دي که نه، بیا په دې پسې ورشه. نو بیا ورپسې چې کله دا کار وکړې که نه، نو دریم سټپ څه دی لانذرکم به ومن بلغ، تاسو به یې روما او چاته چې رسي، کو فیسبوک استعمالي، کو د میسنجر استعمالي، کو د واټساپ استعمالي، کو د لوډ سپیکر استعمالي، کو د ریډیو استعمالي، دا خبره چې چاته ته رسولی شي هغو ته د رسولو کوشش وکړه. او بیا هذا بلاغ للناس، بیا ټولو خلقو ته خبره ورسوه. نو سټپ په نه یېرې. او بیا بل سټپ دا دی چې خلقو ته بیا بالحکمت، په حکمت خبره کوه. حکمت دا چې د هغه په پوه شي. نو څنګه چې د ضیاء الحق په وخت کې په اسمبلی کې ښځو چغې کړې او ښځې په هغه ورځو کې ډېرې زورورې وې، ځکه چې د ټولو جرنیلانو ښځې په اسمبلی کې وې، نو هغې وې چې اسلام زموږ سره نعوذ بالله ظلم کوي چې کومه زنانه مړه شي، څوک یې مړه کړي نو دیت یې 50 وخونه دی وخان دی، او که نارینه څوک مړ کړي نو 100 وخان دی. نو ولې موږ د دې نارینهو نه په څه لاندې یو؟ نو مولانا معین الدین لکوي چې په اسمبلی کې موجودو، نو بالحکمت یې ورته خبره وکړه، وی لږ غوږ راته کېدی، وی لږ راته غلی شئ. چې کله هغه ورته غوږ کېښود، وی دا راته ووایه چې که زما ښځه چا ووجله نو هغې دیت په چا ته میلاویږي؟ ما ته به میلاویږي، زه نارینه یم، ما ته به 50 وخان میلاو شي. که زه چا ووجلم نعوذ بالله نو څه چل به کېږي؟ زما دیت به چا ته میلاویږي؟ زما ښځې ته به میلاویږي. نو هغې 100 وخان، نو زما ښځې وګټله ما بایله. نو چې ټول ایوان په دې پوه شو نو غلی شو. نو ته به خبره داسې کې چې د هغو په سمج کې راشي. نو بالحکمت والموعظة الحسنة، خوږ خوږ وعظ ورته کې، که نه هغې جنګ کاو، جدال یې کاو، بحث یې کاو، نو وجادلهم بالتي هي احسن، کنزل به نه کې او په ځان کې به بیسک کوالټیز پیدا کې. بیسک کوالټي یو دا چې پتا کې د اخلاصي، دویم دا چې پتا کې د قرباني، د خپل وخت قرباني به ورکې، د خپل نسب قرباني به ورکې، د خپل مال قرباني ورکې. او دریم دا چې پتا کې ګډ سي جوهر، یعنی که ته په تقریر پوهېږې نو تقریر به کې، که ته په تحریر پوهېږې نو تحریر به کې. مولانا مودودي له خدای تحریر صلاحیت ورکړی نو ډېر شي کتابونه ولیکل، او ډاکټر اسرار له خدای تقریر صلاحیت ورکړی نو ډېر شي کیسټې دي. نو ته به خپل جوهر ښکاره کې او د خپل جوهر یوټیلایزیشن به کې، د چا تقریر ښیي، د چا تحریر ښیي، د چا دلیل ښیي، نو خپل جوهر به یوټیلایز کې کوم چې تعالی الله درکړی. او بل دا چې ته به سم لعلک باخع نفسک علی یکونوا مؤمنین، ستا سره به دا اروغ غمي چې دا خلق ولې ایمان نه راوړي، او د هغې دپاره به ډېر ځان کړی. او بله دا خبره چې ته به بیا ځان په صحیح معنو کې خلقو ته ښیې، نو هغه دا چې پتا کې به یو څو صفات پکار دي، دا به انشاءالله زر زر وایو چې زما ستا په ذهن کې راشي. چې کله ته د اصلاح معاشره کار کې، نو یو خو ستا لهجه دې نرمی، ځکه وقولا له قولا لینا. ته کو ډېر غټ سړی شي نو ته د موسی نه غټ کېدی نه شي علیه السلام. ته چې په چا پسې تللی او هغه مجرم دی، هغه د فرعون نه به خراب نه وي. نو چې الله خپل موسی خپل هارون ته وایي چې دواړه هغه ته نرمه خبره وکړئ، نو دا ته چې چاله ځې نو ده ته نرمه خبره کوه، ځکه چې لومبنی ریکوایرمنټ دا دی چې په تا کې د رفقي،
دویم دا چې ستا خبره د دې چې هغه مزغو ته پریوزي ځکه الله په خپل کلام کې سوی دې ته قول بلیغ وي وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا سوره نساء کې وي که ته که دې سره خبره کوې دې سره جرګه کې او دې سره ډسکشن کې نو ښه تیاري وله وکړه داسې خبره وکړه چې دې مزغو ته پریوزي او بیا دا چې کوشش کوه چې اسانې خبرې مخکې کا ګرانې وروستو کا کله چې معاذ ابن جبل او موسی اشعري رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لیږل نو حضرت یې ورته کوم الفاظ ویلو په ذهن کې کېده یسرا ولا تعسرا په خلقو اسانۍ راولئ مشکلات پې مه راولئ وبشرا ولا تنفرا خلقو له زیری ورکئ نفرت مه پیدا کوئ نو تم کوشش کوه چې خوږې خبرې مخکې کا ترخې بیا وروستو کا او دریم بیا خیال به دې خبرې ساتي چې تدریج به کوې په یک وخت به ټول نه مسلمانې ته به ورته بیا وایې لاول ورته رسول الله وسلم معاذ ابن جبل ته وې ته د عیسایانو علاقې ته ځې داسې وکړه اول ورته د ایمان خبره وکړه چې کله هغه ایمان راوړي بیا ورته مانځه خبره وکړه کله چې په مانځه راولګي بیا ورته زکات خبره وکړه او بیا کوشش کوه چې د هغې اصل مالونه هسې نه چې ښه مالونه ترې راټول کړې او خراب هغو ته پرېږدې ځان به یې ساته ښه هسې نه چې خیرې درته وکړي دې ته تدریج وي و نمبر تدریجن یعنې یو مخکې ورپسې کې درجه بدرجه وینا بکې او یو بل صفت پتا کې دا پکار دی تالیف قلب دا کم سړي ته چې ته خبره رسې که نه چې هغه په ځان مین کې ښه کله چې د هغه په غم ته غمجن شي کله د هغه سره غمګساري ستا ډېره زیاته شي کله ته کوشش کې چې د هغه غم له ځې کله ته کوشش کې چې د هغه ضرورت پوره کې کله چې د هغه وخت کې بهیږي هغه ته پاکې نا که ستا ډېر غټ دشمني د هغه ضد او هټ درمي به کمه شي ستا خبرو ته به غوږ کېدي دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو سره کړی نو صفوان وی رضی الله تعالی عنه چې زما رسول الله ډېر بدي شو نعوذ بالله خو چې کله زما سره دومره د همدردۍ مظاهرې وکړې چې آخرکار ما ته رسول الله نه بیا زیات خوږ څوک نه و نه که ته د اصلاح معاشره کار کې نو په ځان کې دا صفت پیدا کا دې ته تالیف قلب وي او بل دا چې عقل و فکر د فکر ته خلقو ته راګرځوه د هر سړي د فکر په حواله هغه ته یو دلیل ورکه ته یو زمیندار ته دا دلیل ورکولی شي چې ګوره ستا دا ځمکه چې ده که نه دا بله ورځ شاړه وه په دې کې سرې خاورې ښکارېدې باران وشو اوس شینکۍ پکې وشو دا شینکۍ به لو شي انشاءالله دا به وږي وکړي او بیا به ته لو وکړې د دې نه به تا ته جوار میلاو شي نو څنګه چې دا ځمکه شاړه وه او دا اوس پړقې وکړو او دا شنه شوه او د دې نه وږی را شو داسې د دې په خوا کې مقبره ده په دې مقبره کې ستوخ هم پروت دی او دا انسانان دي پراته دي یو ورځ به الله دقه شانتې د آخرت باران کوي او دا ټول خلق به راپاسي او الله ته مخامخ کېږي نو کذلک یحیی الله الموتى داسې دلیل ولا ورکا نو کله چې ته دلیل ورکې نو فی انفسکم افلا تبصرون د خپل د انسان د ذات دلیل ورکا څنګه چې هغې بابا د هغې هلک سره میلاو شو او هغې هلک بابا ورسره ټچ شو نو هغه هلک ورته وی ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم نو بابا ډېر ښه په دلیل سره پوه کو وفي انفسکم ورته وی بچیا زه خو دې ډېر زیات ښه پېژنم ته خبرې چې ته سی نو هغه ورته وی ولې زه سی یم هغه وی زه یې راته ښیم که نه وی ګوره اولکا نطفتن ته اول یو څښه څاڅکی وی و آخرکا جیفتن او وروستو به یو مرداره وانت تحمل القذرا استا په خېټه کې داسې ګن پروت دی چې کو دغه ګن پتا بند شي نو تک زیړ به شي دقې نو دا هغه فی انفسکم دننه ولا دلیل ورکو چې دوره مغروره کېږه ما ته څه شی نو دا ستا ذمواري ده چې چل زده کې او خلقو ته دلایل افاقیم ورکې او انفسیم ورکې او هغه په خبره باندې پوه شي او بله آخري خبره دا ده چې ستا کردار دومره اوچتي چې خلق پتا ګوته اوچته نه کي چې دی زمونږ په تاڼه کې سچو پاتې شوی دا چلې کړی دی زمونږ پټواري پاتې شوی دا چلې کړی دی زمونږ ډاکټر پاتې شوی دا ناروای کړی وه دی زمونږ ممبر پاتې شوی دا پیسې به یې اخیستې دا شیرز به یې اخیستل د خلقو نه او دی زمونږ وزیر اعلی یا وزیرو نو د به ګفټس اخیستل او په هغې بنیاد به یې فیصلې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فقد لبست فیکم عمرا افلا تعقلون ما په تاسو کې ډېر شی وخت تېر کړو ما چېرته غلط کار کړی نو د اصلاح معاشره کار چې کې نو پتا کې دا یو څو صفتونه پکار دي نمبر 1 ستا لهجه د نرمۍ نمبر 2 ستا آواز او ستا خبرې د بلیغي نمبر 3 پتا کې د تالیف قلبي نمبر 4 ته په تدریج خبره کې نمبر 5 ته د عقل او فکر ته اپیل کې او نمبر 6 پتا کردار د خپل دسی چې ته د هغې مثال ورکې دا ستا ذمواري ده بحیثیت نوجوان که دا کار ته کې د الله د عذاب نه به بچ شي که دا کار ته نه کې نو الله به عام عذاب راولي ته به پې مخته شي او بوډاګان به پې مخته شي
اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.